الرحمن الرحیم ډېر بېحد مشکور یم د خپل علاقې د مشرانو د دې ماشومانو د دې وروڼو چې یاره موږ له په دې سخت وخت کې ټایم راکړو او یو څو خبرې کوو د الله رضا دپاره چې زموږ په دې کلي کې څلورمه پنځمه ورځ ده چې د اوبو ډېر سخت بحران دی اوبه نشته د څښلو خلک جوماتونو نه اوبه راوړي او څوک بالټي وړي څوک څه کوي او جوماتونو ته خلک نه پرېږدي خلک چې یاره دې نه اوبه مه وړئ نو آیا مونږ د پبلک هیلت ادارې ته وایو مونږ ډي سي پېښور ته وایو او ایم پی اې ته خو ځکه نه وایو چې دا د ایم پی اې وس کار نه دی ایم پی اې ښه وس کار دی خو زموږ په دا خبره کوي چې دلته راغلي خلک ډېر زیات دي نو زما په وس کې دا خبرې دا کار نشته نو مونږ زموږ څومره سرکاري ادارې چې کومې دي مونږ سرکاري ادارو ته وایو چې زموږ په دې ناسبه بالا 1934 باندې د الله رضا لپاره یو رحم وکړئ او زموږ په دې کلي خصوصي یو رحم وکړئ ځکه چې زموږ په دې کلي کې نه اوبه شته او دویمه میاشته چې وړم نه راځي ځکه چې دا ټول دلته غریب خلک دي راغلي خلک دي د یو ځای بل ځای نه آباد خلک دي نو برای مهرباني زموږ دې کلي باندې خصوصي توجه ورکړئ دا زموږ دا کلی چې کوم دی ډېر ستونزو سره مخ دی ډېر تکلیفونو سره مخ دی خلک د یو ځای بل ځای نه دلته آباد دي غربت سره مخ دي ستونزو سره مخ دي سهار ځي مزدوریانو له ماښام چې راشي وړه نه وي دلته چوټیانې مو ته کوي خلک دیاړیانې مو ته ماتوي بل امپورټډ ایشو پکې دا دی چې د څښلو اوبو څلورمه ورځ ده چې موټر خراب دی او د دې هېڅ غم نشته نو ځکه ټیکهدار صاحب هم راځي چې یاره اوښه ټیک کوو اوسار ټیک کوو او په دې کې 15 ورځې وړې دي چې صفا اوبه زموږ په ناڅاپه کې نشته برای مهرباني زموږ څومره منتخب نمایندګان دي زموږ څومره مشران دي چارواکي دي که هغه ادارې دي بیا زموږ منتخب نمایندګان دي برای مهرباني زموږ په دې کلي باندې خصوصي رحم وکړئ ځکه چې زموږ په دې کلي کې ډېر تکلیفاتو سره خلک مخ دي او ډېر ستونزو سره مخ دي ډېر مشر ته تپوس کوو چې دا مشر وګوره دا د اوبو والي تاسو څه وایي د اوبو والي اوبو کې ډېر غټ تکلیف دی د څښلو اوبو د سره په ناڅاپه کې ما طبیعت ته نشته د پمپونو راځېدل ته نشته د پمپونو اوبو د څښلو نه دي بس ټولې بیماریانې یې دا مشر چې دا ملګری د ورو څخه دی د اوسه پورې وړه تانیله ونه شو دا وړو خو نشته سره او ژوند کې کلي ته ډېر زیاته وړو تکلیف دی که نه چې انشاءالله چې څوک دې کلي ته راشي لپاره به غټه مهرباني ستاسو د راغونډېدو او ستاسو د مشرانو ډېره